رضا الله جي صاحب د سیاره او دا څومره دلته چې ناست زما مشران دي د دوی شکریه ادا کوم او په جمع تاسو ټولو ته سلام پیش کوم. الله هم خوشحاله و آباد لره چې تاسو موږ سره دلته کېناستلی او یو سوچ او یو فکر چې زموږ کم دی هغه به موږ ستاسو مخې ته ږدو چې زموږ دا سوچ او دا فکر دی چې موږ د دې علاقې نه د منشیات دي چې دا ناسور ختم کړو. نن زموږ بچي زموږ نسل زموږ خاندانونه په دې نشو کې او په دې کې مبتلا دي. دا زموږ د پشکلاوتي قومي جرګې لومړی ترجیحاتو کې دا خبره شامله ده. زموږ غږ دا دی. دویم نمبر موږ د نیټو او سودونو دې خلک داسې راګیر کړي دي چې د خلاصي چل چاله نه ورځي. یو ناروا یو ظلم زیاتی شروع دی والي 10 روپۍ هغه په کروړونو ته ورسي. دویم نمبر زموږ د پشکلاوتي قومي جرګې دا یو پروګرام دی. بیا د دې نه پس په شب قدر کې او په ډسټرک چارسده کې چې څومره مسایل دي هغه ټول زموږ د مشترکه مسایل دي او هغه زموږ هر وخت بار په بار موږ هغه قام ته مخې ته ږدو چې په دې خبره په دې د هغه افسرانو لمزو او وینام کوو او مخکې دا کوشش کوو چې دا مسلې حل شي. او بیا به راشم د خپل شوقدر په حوالې سره. زموږ شوقدر یو پسمانده علاقه ده، یو زرخیزه علاقه هم ده، ښایسته علاقه هم ده، خو د بدقسمتۍ نه د شب قدر ته چا تر د نن ورځې پورې چېرته په ښه نظر سره نه دي کتلي. که یو طرف ته وګورم نه مونډه ډیم شروع دی، بل طرف ته رانه ورسک ډیم راسه دی. زما د علاقې ته نن هم په 24 غنټو کې 2 غنټې بجلي میلاویږي. د اوسه پورې چا په دې خبره باندې غږ اوچت نه کړ چې هلکه زموږ د شب قدر د بجلۍ ولې دا مسله ده، دا ولې همدغه شانتې ده، همدغه شانتې روانه ده، دا به څنګه ټیک کوو، دا به څنګه سازو کوو. خو چې لاړ شو یو سیاسي ګوند یو طرف ته راکاږي، بل سیاسي ګوند بل طرف ته راکاږي. د دې سیاسیانو په خپل منځ کې اختلاف دی. نو دا موږ غیر سیاسي خلک یو، موږ یوې پارټۍ سم تعلق نشته. موږ چې څه کوو د الله رضا دپاره کوو. نو چې کله د الله رضا راشي نو هغه ټول کارونه بیا سمیږي، او چې د الله رضا نه وي نو هغه کارونه که ته کې هم هغه نه سمیږي. نو لومړی خو زموږ پروګرام دا دی چې د الله رضا دپاره هر څه کوو. او بیا مخکې موږ وایو چې د شب قدر د ترقۍ دپاره که هغه هسپتال دی، که هغه سړکونه دي، که هغه کمیټي ده، که هغه په چوک کې ناروا ټیکسونه اخیستی شي، دا ټولې خبرې زمونږ په سوچ او زمونږ په فکر کې دي چې دا به انشاءالله موږ د شب قدر د ترقۍ دپاره کوو او شب قدر به موږ د خوشحالۍ طرف ته بوځو. او دا به هله کېږي چې موږ تاسو ټول یو اتفاق یو اتحادي، نه هله به دا کارونه کېږي. زه بیا هم په اخره کې د رضا الله جي صاحب او زه بله خبره به تاسو ته وکړم. زه نن ډېر زیات خوشحاله شوم چې دا زه دلته دا کمې خبرې کوم. نو الله دې سبزلي ماما وبخي، الله دې له بهتره جنتونه ورکړي. زموږ ماما یو نر سړی و او هغه موږ ته دا ځینې خبرې او دا ځینې کارونه ښودلي دي او هغه وخت کې به موږ سره هر قسم منډه ترډه واله او موږ د هغه شاګردان پاتې شوي. نو زه رضا الله ستاسو ډېره مننه او ډېره شکریه هم ادا کوم او الله هم خوشحاله و آباد لره. الله دې تاسو له د دې اجر درکړي چې تاسو موږ سره تعاون وکړو او تاسو موږ سره په دې قافله کې شامل شوئ. الله هم ډېر عزتمن کړه. ډېره مننه.